د تحصیل مندڼ په رشک سورا کلی کې نامعلومه کسانو د قاسم علي ولد سید کلام د جوارو فصل ویستلې. میډیا سره د خبرو په وخت قاسم علي وویل چې زموږ چا سره څه قسم بدیشم یا دښمني نشته، خو نوی خبر چې چاره سره دا زیاتې وکړو. قاسم علي وایي چې دا تقریبا 2 کناله پټې دی چې بیګا د زیارت په شپه نامعلومه کسانو ویستلې او ټول جوار یې خراب کړي. هغوی وایي چې د زیارت په ورځ سحر ماته بل چا کال وکړو چې راشه چا د جوار ویستلی. هغوی وایي چې خپلې نورې ځمکې مې وکتې، صرف د یو پټي کې یې نقصان کړی. قاسم علي وایي چې اسسټنټ کمشنر مندڼ ته مو د کاروایۍ دپاره درخواست کړی او انشاءالله سبا به پټواریان موکې له راځي. باچا دا راته ووایې په دې پټي کې چې ولاړ یو دا جوار چې ایستلي دي نو دا څومره جوار دي او په کوم ځای کې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قاسم علي دی، د پلار نوم سید کلام دی، د سورا اوسېدونکی یم او دې ته جیره شک کوئ د سورا په دا کې د ناوګۍ په لار باندې او دا خو زموږ چا سره دغه هم نشته دی، څه دښمني او څه بدبدي موږ چا سره نه دي کړی، دغه هم نه کړي، خو دا شپې څوک راغلي دي او زموږ دا نقصان یې کړی دی او دا تقریبا 2 کناله پټۍ موږ له خراب کړی دی. تاڼه کې ما سره رپورټ ورکړی دی، ورغلي ما هم د نامعلومه رپورټ مې درج کړی دی او په چا باندې لا څه دعوا موا زموږ نشته، ځان له ګورو لګیا یو څه که څوک راته معلوم شو یا چا راته څه ووایي یا څه نور څه په طریقه راته څه معلومات وشو نو بیا به د خلاف دغه به کوو. خو فی الحال د شک په بنیاد باندې موږ هسې دغه رپورټ درج کړی دی او نور څوک راته معلوم نه دي. سبا خیر پټواري دغه کړی چې درخواست موږ لیکلی وي صاحب ته، نه صاحب تحصیلدار ته مارک کړو، تحصیلدار پټواري ته او سبا خیر پټواري انشاءالله د راتلو دغه کړی. سبا خیر ماسپښین نه مخکې یا ماسپښین نه وروسته به زه راځم موږ به وینم. دې نه علاوه باچا نور هم ځمکې ستاسو ځای په ځای شتې، هغه هم څه یې کړي دي چې هغې کې څه نقصان خو نه او جنال ته کې څه نقصان نه دی شوی، صرف د یو ځای کې دا نقصان شوی دی، بل ځای کې څه دغه نه دی شوی. او دا کله نن غرمه که نه بیګا؟ نه چې بیګا د شپې سهار چې موږ راپاسېدو ورالو دا لکه داسې پټۍ دغه شوی خراب شوی پروت و. خپله پټي تماشې لګالې خو چا ته ټلیفون نه چې بل چا راته وي، زه خو دې خوا نه یم راغلی، بل چا راته وي چې راشي تاسو پټۍ چا خراب کړی بیګا د شپې.